بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو سلامونه احترامات. ډاکټر وحید الله صاحب را سره موجود دی د تحصیل چغرزي شاکو شملال د اکشن کمیټې چیرمن دی. ماشاءالله هغه جرګه کې کوم تقریر چې کړو تاسو ډیر زیات خوښ کړی وو. بعضو ملګرو پکې چې نو داسې کمنټس کړو چې دوی پکې عمر کم ویلی دی او ډیرو کسانو اپریشیټ کړو چې یاره واقعي داسې نر ځوان چې دی نو پکار دی. بعضو کسانو پکې ویلو چې یاره موږ خو دې پیژنو نه خو که د هر طرفي او ډېر داسې ځوانانو ضرورت دی زموږ معاشرې ته. نو ماشاءالله دوی ډېرې ښکلې خبرې کړې. اوس را سره موجود دی. انټروډکشن ما تاسو سره ردو کو. ډاکټر وحید الله په اسلام آباد کې ځان له جاب کوي او تعلق یې د بنیر تحصیل چغرزي د کوش شملال کلي سره دی. دوی ته د روډ هم مسله ده. روډ ورته لکه نشته، بالکل په نش برابر دی. د بجلی، د اسپتال، د سکولونو. نو په هغې باندې دوی اکشن کمیټه جوړه کړله او هغې ماشاءالله د هغې چیرمن دی او ټول ځوانان یې ځان سره ملګري کړلي. نو واقعي چې داسې ځوانان ضرورت دی زموږ معاشرې ته. ډاکټر صاحب مرکه کې درته جي خوش آمدید وایم. په خیر علی ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. ښه تاسو ښه تاسو کریال کړی بل ورځ د جمعې په ورځ موږ ستاسو نه یو ریکارډینګ کړی و په جرګه کې تاسو تقریر کو. نو ماشاءالله ډېر خلکو هغه خوښ کړی دی او وایي چې د معاشرې ته داسې ځوانانو داسې د قابلانو ځوانانو ضرورت دی. په دې حواله باندې به تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی زه خو به ده ویم اصل کې زه خپله پاتې کېږم اسلام آباد کې جی او ډېر زیات تر عمر مې د کلي نه بار تېر کړی دی. خو زه چې اکثر د کلي ته راځم زه د کلي کس یم. کور کلی دا وي دا سړی پرېښوی نه شي. پښتو ده، عزیز ولي ده، خپلوان دي، علاقه ده. نو د هغې دپاره دا ده چې کم از کم ته په داسې ځای کې پاتې کېږي تا ته دا کوم بیسک نیډس چې دي چې دا وي. نو هغه چې موږ وګورو د ډېر وخت نه موږ که زه دا خبره نه کوم انکیس نو کول به غواړي ځکه چې له دې نه بغیر نه کېږي. جی جی زه په دې اکثر په دې روډ باندې زم راځم. زه اوس هم راتلم نو اوس چاته ګاډی لاره کې خراب شوی او هغه کس چې و نو هغه موږ ځان سره ګاډي کې راوخېجه او مین روډ ته راویستو او هغه به هغې ځای نه مصري بوتلی او هغه کار به یې کړی. بیا چې موږ کله سوچ وکړو په دې باندې چې زه اکثر چې په کومو علاقو کې دا کشران دوی سبقونه وایي دوی وځي نو دوی بیا د کور کلي د نه زیات تر بهر وتي. موږ دا سوچ کوو چې کم از کم زما هم دلته یو رول شته په دې کلي کې. د دې کلي کس یم، د دې علاقې یو کشر یم. نو په ما منترې د علاقې د دې خاورې څه نه څه کوم چې بنیادي حقونه دي هغه ما باندې شته. نو د هغې دپاره بیا موږ داسې وکړو چې موږ یو تحریک جوړ کړو. اول خو موږ شمنال سټوډنټ فاونډیشن په نوم باندې جوړ کړی. هغه هم چلېدو. هغې کې خو خیر موږ فنډینګ هم کوو دا ټکه پکه کار کوو خو هغې باندې زموږ کار نه کېږي. یو ګوره مینی پراجیکټ وي سجاد بھائی او یو میګا پراجیکټ وي. مینې چې کوم واړه واړه کارونه دي هغه موږ کولی شو. دا زه چې بار بار دا خبره کوم نو زموږ بالکل د سیاست او د دې څیزونو سره بالکل څه تعلق نشتی. ټیک ته هغې کې خو هلکانو ویلي مو چې د ان پي سره تعلق دی. خو دا خبره بار بار کوم ان پي زموږ فیملی ده، غټه فیملی ده، تعلق ورسره ساتي. خو زه په خپله ذاتي زه نه پالیټکس کولی شم نو هغې ته موږ وزګار یو او نه دلته یو. خو کم از کم چې موږ 2-3 میاشتې پس راشو نو موږ دا غواړو چې دا واړه واړه اکټیویټي موږ وکړو او دا خلک په دې خبره موږ پوه کړو چې دا میګا پراجیکټ موږ له دې راوړي. لکه سکول شو، سکول خو زه نشم جوړولی په دې فنډینګ کې. زه په دې فنډینګ کې روډ نشم جوړولی. ایون چې موږ ځان سره کوم تړ اپشن چې یې ښه اپشن سی سجاد بھائی کا ما تاسو ته وویل نو تاسو به خاندئ. هغه بل ورځ ما دې ته وویل که زموږ دا روډ ان کیس بیخي موږ ته څوک نه کوي نو موږ به دا کوو دا په دې دا ګاډي چې به ځي د ټیرونو دا ځونه چې موږ به ورته صرف دغه سیمټې کوو چې کم از کم دا وي چې دا ګاډی دې اوړي راوړي نه چې دا خطره کمه شي د ګاډي د وختو د دې. نو لګیا یو دغه اکټیویټي کوو او په هغې دغه کې کریال کړی په جرګه کې تاسو تقریر کوو. تاسو پکې ویلو چې یاره زما 25 سال عمر دی که نو په هغې باندې کسانو ډېر ایکشن اخیستی و چې یاره ستا خو 25 سال نه دی ډېر زیات دی. نو دې حواله باندې به څه وایې جي؟ اصل کې سجاد بھائی هغه 25 سال هغه چې وه هغه زما بالکل دا مطلب نه و چې زما 25 سال دی. په دې باندې ماشوم پوهېږي. نن سبا خو دا د هغه زی جنریشن دی نو هغو تر فیشل ایکسپریشن نه هم پته لګېږي ایج څومره دی. اصل کې زموږ سره چې په دې پرې تحریک کې کم هلکان دي د هغه د 12 ایئر نه والا د 30 ایئره پورې دي. زما د خبرې مطلب دا و چې موږ چې څومره هلکان یو یا 15 سال یا 20 سال یا 25 سال یا 30 سال
او زه خپله دا وایم چې ایج میټر نه کوي ځکه چې مثال طور که باچا خان یا که نن سبا نور لیډران دي هغوی اوس هم په 70 په 80 ایئر کې لګیا دي خپل کار کې. زه وایم چې کم از کم سوچ او د تھینکینګ پازیټیو پکار دی د یو علاقې دپاره او ایج دومره میټر نه کوي. لکه تاسو وایئ چې زما 25 سال نه دی زیات دی. نه زما خو کم از کم دا دی چې ما خپله ایجوکیشن اوس کمپلیټ کو ما د انټرنشپ هم اوس وشو او دا لکان چې څومره ګوري نو دغې زما زیاتر کلاس میټ دي. بقایا کم چې دغه خبره ده د هیرپال خبره ده نو هیرپال خو دا وي چې دا خو جینټیک وي دا زموږ جینټیک وي خانداني مسله ده خانداني مسله ده او دې له زه خو هم دا ځکه میټر نه کوي دا خو لګیم که نه زه یو ورځ تللی وم لګول مې خو هغې ما ته وویل چې په دې باندې 7 to 8 hour لګي ټایم زیات لګي نو هغه ټایم ونه نو زه هغې ځای نه واپس رالم. زه دا وایم چې ویښته مسله نه کوي ویښته به مو لګو ویښته دې یم نه کم از کم چې دا مین مسلې دي چې دا زموږ حل شي. موږ چې کله د تحریک شروع کړو نو موږ دا په پلان کې ډیوایډ کړو چې زموږ سره پلان A وي زموږ سره پلان B وي C به وي او موږ به کوشش دا کوو چې په ښه طریقه باندې د اخلاقو په دایره کې دنده په د پاکستان په آیین په قانون کې دنده او یو نیوټرل موږ کمپین وچلو زموږ کار وشي زموږ بالکل دې سره کار نه و چې زموږ د چا بېعزتي دې وشي چا ترې نقصان ورسي یو سړی دې خفه شي او زموږ مین مقصد خپل ضروریاتو د هغې دپاره موږ دا وکړه چې موږ یو جرګه جوړه کړه په 28 نومبر باندې موږ لاړو او دا باچاګان چې موږ بار بار وایو د اصل کې زموږ د دې علاقې د دې موږ چې کوم حلقه ده د دې ام پی ایګان دي. جی بالکل زموږ خپل امینه چې دی هغه هم بریسټر ګوهرلي ایون چې د پی ټي آی چیرمین دی نو زه بالکل تنقید په چا نه کوم زه دا خبره کوم که هغه پی ټي آی ده که هغه ان پي ده که هغه هره یوه پارټي چې ده زما خپله فیملی د ان پي سره ده خو که زما فیملی د ان پي سره دوی ته 50 سال ووټ ورکوي او ان پي ما ته روډ نشي کولی ان پي ما ته بل کار نشي کولی بله پارټي ما ته بل کار نشي کولی نو بالکل موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو او که هغې مثال طور خپل وخت تېر کړی مې موږ څه نه ویلي نو خو موږ کشرانو او نه داسې دوره سوچ وو په سکول کې او په خپل اکټیویټیز کې بیزي وو نو اوس دا چې هغه خپل اکټیویټیز دي او دا به سره موږ په پارټ ټایم باندې کوو نو د بچاګانو سره موږ هغه جرګه شوې ده بچاګانو موږ ته 2 میاشتې ټایم را کړی نو موږ ورته دا وویل چې دا خو د دې چې کوم د CNW چې کوم پروسس ده خو کم از کم ټایم ډېر رالي نو موږ ورته هغه ټایم زیات کړو موږ دا 3 منت شو 3 منت و زموږ پوره شوي دي په 2 فروری باندې بیا منځ کې روژه راله موږ سره بله جرګه ده سبا که خیري او په دې جرګه کې موږ د چغرزي هر سړي ته غږ کوو چې زموږ سره ملګري شئ موږ ډېر عاجزه خلک یو موږ ته نه روډ شته موږ ته نه سکول شته نه نیټورک شته بیخي بد حالات دي زه چې اوس هم دلته راغلی ما ته اکثر مریض یا بل څوک کال وکړي هلته ملګري میسج کوي نو هغه زه دلته راوځم لاندې مین روډ ته بیا زه دلته ګورم دا ډېر غټ تکلیفونه دي هغه جرګه به موږ که خیري کوو که موږ چېرې مطمئن شو او مطمئن موږ نه شو ځکه چې زه خو دلته 2 میاشتې پس راځم دلته خو زیاتر دا خلک چې زیاتر دوی دلته نو که چېرې دا خلک راځو او دا خلک وایي چې موږ مطمئن یو نو موږ سره مطمئن یو او که چېرې مطمئن نه نو بیا زموږ پلان بي چې دی هغه دا دی چې زموږ د دې کور کلي ځکه چې زیاتر مسله خو زموږ کلي کې ده نو موږ وایو چې موږ د خپل د کلي کوم چې د پارټو دا نور لیډرشپ دی که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه به خپل د سنټرل بوریر د پارټۍ سره کنټیکټ کوي او هغې به زموږ سره یو پریس کوي په بنیا پریس کلب کې او د احتجاج کال به موږ ورکوو درنې بالکل په هغې کې موږ بالکل چاته نه توړ پوړ کوو نه زیاتې کوو هغه به زموږ بالکل پرامن وي پرامن احتجاج به موږ کوو هغې به موږ د کوم چې زموږ سنټرل پولیس دي هغوی ته موږ خپل اپلیکیشن سبمټ کوو او هغوی به موږ ته خپله سیکیورټي راکوي او موږ به خپله درنه چې دا هغه به موږ هلته کوو که چېرې په دغه طریقه باندې کېږي ځکه چې موږ هم مجبوره کړي یو موږ خو اول دا په جرګو باندې کار کېږي په مرکو کار کېږي جرګې مرکې دا ډېر غټ څیز وي تا سره یو مشر لاړ شي ته د سړي سره جرګه وکړي او ته سړي ته په الفاظو کې دا ووایې چې دا کار دی زه به دې ورځ کوم موږ ایون دوی ته هم په جرګو کې دا هم وایو ډپارټمنټ ته هم وایو چې که یو کار مثال طور 2 ورځې پس کېږي تاسو موږ ته 2 ورځې مه ښایئ تاسو موږ ته 4 وښایئ بالکل که چېرې تاسو موږ ته 2 ورځې وښایئ او 2 ورځې پس ونه شي نو دا به دروغو کې راځي نو دروغ زموږ سره کم از کم مه وایئ رښتیا خبره موږ ته کوئ که کېږي راته مه وایئ که نه کېږي راته مه وایئ لار راته وښایئ موږ څوک وو
چې په کومه طریقه باندې تاسو ته ښه ښکاري موږ ته ووایي زموږ د مسلې حل شي. نو انشاءالله دغه جرګه چې دا موږ سبا خیري کوو. ځوانانو د باخره کې څه پیغام ورکړي کوم ینګ جنریشن چې د خاص کر د تحصیل چغرزي؟ نو اصل کې سجاد بھائی ځوانانو ته خو زه ته دین خو یو ګیلم ده چې کم از کم زه دا خبره کوم زیاتره خلک وایي که نه چې تربیت او داسې څیزونه تړلي دي سبق سره ډېر ایجوکیشن سره نه دي تړلي. دا د فیملی د کور د مور د غېږې نه راځي. لازمي نه ده چې یو سړی به سبق وایي بدله دکې به تربیت راځي. بغیر د سبق نه هم داسې ځینې ټایم کې به سجاد صاحب تا لیدلي چې سړی هسې په لار باندې روان وي سړی یو کس ته وګوري نو هغه ایجوکیټډ نه وي یا هسې په سړي باندې ښه ولګي یا هسې په سړي بد ولګي ایون د هغه سره سړي کمیونیکیشن نه شوی خو هغه پرسنالټي د هغې نه د هغې سوچ نه اندازه کېږي. نو سوچ د ایجوکیشن سره څه واسطه نه ساتي دا د فیملی نه راځي. او چې په فیملی کې تربیت وشي نو زه وایم چې هغه ماشوم چې وي هغه بیا د هغې کور کلي دپاره او د خیر سبب ګرځي. او د ینګ جنریشن دپاره سپیشل پیغام دا دی چې موږ خپل کلي کې زه حساب وکړم نو 80 to 85% پلس خلک چې دی نو دا ینګ جنریشن دی. مین چې د دوی دا ایج چې دی دا 10 نه والا د 30 سال منځ کې دی. دا ووټ موږ کاسټ کړو نو دې ته زه دا بالکل نه وایم چې تاسو ووټ کاسټ کوئ یو پارټۍ ته کاسټ کوئ. تاسو هر هغه سړي ته کاسټ کوئ چې هغه تاسو ته دا کوم بنیادي څیزونه دي دا کولی شي. خیر دی که دا هرې پارټۍ سره تعلق ساتي او چې کله ته دا کارونه کوي بالکل په جار ورسره ودرېږئ په جار ورته کمپین کوئ که چېرته نه کوي په جار پې تنقید کوئ چې دا چیز غلط دی دا مه کوئ. بېعزتي بالکل د مشر مه کوه. په قلاره کښېنوه ماما ورته وایه دادا ورته وایه کاکا ورته وایه دا کار کوي دا کار غلط دی او دا کول نه دي پکار. نو ینګ جنریشن ته زما دا پیغام دی چې دوی به سپیشل زموږ سره وځي. دا یوازې زموږ مسله نه ده دا د دې ټول علاقې مسله ده ځکه چې موږ ټول یو بل سره انټر ریلیټډ خلک یو موږ د یو بل غم خادیان ولوځو. چې زموږ روډ خراب وي نو دا ګلون بوړی بټاړی او دا خلک چې څومره دی نیر بای ایریا دوی چې راځي دوی ته بیا ډېر تکلیف وي. موږ خو بیا دا یو چې عادت شوي سره یو دوی خو بیا دا یو چې دوی خو لومبی ځل وي که نه. نو دا لکان به انشاءالله زموږ سره ودرېږي او دوی به موږ په دې خبره پوهه کوو. دوی له موږ بس یو وټساپ ګروپ جوړو په کلي په بیز دغه باندې ما جوړ کړی دی او د چغرزي په لیول به هم جوړو. دې ینګ جنریشن کې موږ یو کس تیارو او چې موږ ته دا څومره بیسک نیډ چې دي دا دې علاقې ته راوړي ځکه چې موږ سنټرل بونیر موږ اګنور کوي او بار بار اګنور کوي. په تحصیل چغرزي کې په سیاست کې سیاسي خلک خو ډېر زیات دي ماشاءالله که نه. څوک ته په نظر راځي چې یاره دا چغرزي تحصیل چې دی نو په هغه باندې اعتماد وکړي نو دا به د محرومیانو نه به دا چغرزي وباسي لکه په دې وخت کې؟ یاره سجاد بھائی اصل کې مسله دا ده چې ګوره دا څیزونه غواړي انرژي او انرژي وي په ینګ جنریشن کې. نو اوس که موږ په ینګ جنریشن کې وګورو نو زموږ سره په بونیر کې کمران و زموږ سره ناصر باچا زموږ سره نور خو داسې ینګ هلکان ماته نه ښکاري خو دغه دوه درې مشران دي او سپیشل ماته دا ښکاري چې که چېرې موږ ټوټل په دې بنیاد نه چې دا جماعت اسلامي سره تعلق دی د پی ټي آی سره تعلق دی د مسلم لیګ نون سره دی خو که د انرژۍ په بیس وګورو د سوچ په بیس وګورو او ډیمانډ ته به موږ وکړو دغه شان جرګې پسې موږ چې څومره وس کوو زه وایم که دا جرګه موږ په یو ځل دې ناصر باچا له بوتله زه هم دی موږ له دا کارونه چې دي دا به وکړي. نو زما ته دا ښکاري چې ناصر باچا به سوټیبل وي د چغرزي دپاره. په چغرزو کې چې سیاست کې څوک تاسو ته ښکاري ینګ جنریشن کې؟ یاره په ینګ جنریشن کې خو زه خو زیاتره د سوشل میډیا ګورم هم نه او اکثر ان انسټال وي خو په بونیر کې زه د دغه لږ ګورم د چغرزو کې د مراد لږ ګورم مراد خان چیرمن سابقه بالکل هغه که د ټیک ته د بلې پارټۍ سره به تعلق وي د هغې سره هېڅ زموږ سره زیاتې نشته خو دا ده چې د هغه خبرې چې دي اکټیویټیز کوي مراد علي خان اوس ملګري کېدی غواړي که نه نو پکار ده چې موږ داسې ینګ جنریشن روچت کو او هرې پارټۍ عثمان پانوس ته وسو پکې هغې هم دي عثمان پانوس دي هغې سپورټ کول غواړي ینګ جنریشن بالکل سپورټ کول غواړي خو که چېرې دا ینګ جنریشن کار نه کوي که دا مراد دی که دا ناصر باچا دی که دا پانوس دی دوی ته کلیر دا خبره کول غواړي چې دا کار چې ته کوم ووټ ستا نشته ځکه چې موږ یو پارټۍ له تقریبا 35 year 40 year 50 year پورې ووټ ورکو نو دوکه خو خلک یو ځل خوري بالکل په دویم ځل خو نه خوري دویم ځل چې ته کوې دا خو ته جان بوجھ کر کوې که نه ته په دې پوهېږې چې دا کار غلط دی دې مثال داسې لکه مداري چې میلې ته راشي
د دا څومره چې ولاړې دي ته خو پته وي چې دا دی چې سوي دا د هسې ګډې وډې ګډې وډې وي، خو بیا ورته م ولاړې که نه. نو دغه چل چې دی دغه مداریانو دا سیستم چې دی دا د پالیټیشن جوړ کړی دی، په دې باندې ځان پوهه کول غواړي او د دې نه کار اخیسته غواړي. زما مطلب مین دا دی. ډېره مننه جي، ستاسو د ټایم د راکولو یو جهان مننه. تھینک یو.